کارخانه کې مونږ اوس رالو خبره اترې مو کولې په کارخانه کې مونږ سره پښتون ور میلو شو او د سره هم ګپ لګاو نه دوی چې پښتون یم د کوم ځای سره تعلق ساتي موږ ټوپای وو د ثوابې ثوابای ټوپای او څونه وخت نه دلته کار کوي موږ دلته سکندي کال چې مې زما ضرور دا کېږي 2 کاله کېږي دی سره نه دا کم روزګار تاسو کوي دلته تار جوړیږي کنه تار جوړیږي تاسو تنخواه درکې یو تنخواه راکې دیاړي راکې 1200 روپۍ 1200 روپۍ دیاړي را نو خو روزم د روزه کې خو تکلیف درته نه اره تکلیف نه ته شپې کار کوو راځو دویو څونه وخت بعد فری ته موږ 2 میاشتې 2 میاشتې بعد روزګار لګل ته خده بس خده دیاړي دا کنه بل ځای کې مهنګای ده شپې پیدا کی تاسو د سورونه کار کوي موږ دلته کار دی سورونه تاسو سنوم دی اکبر شاه اکبر جان السلام علیکم ورحمت الله ګرانو کتونکو زه دی وخت موجود یم په گجرات کې دا د وړې کارخانه ده تاسو کته شیل ته چې کوم دا وړې ده دې شی تاسو ته بز لمحه په لمحه یو دغه خیمه په وزن باندې دا د ماشين تر راځي دا ماشينان دي د ماشينانو تر راځي د دې ماشين نه بیوزي د ماشين نه راځي تاسو کته شی دا چې کم زموږ په علاقو کې دا صادرې جوړیږي وغیره پر کم تارونه راځي دا غ تارونه جوړیږي دا تاسو کته شه دا راځي د دې ماشينو په ذریعہ باندې دلته تاسو دا کته شه د بیا روزي دا وګورئ تاسو دا دلته راځي او دې ځنه بیا دا پدای کې دا رول کې را غونډيږي دې ځکه دا را غونډيږي دا ماشين دی دا پرتری ورته وګوره دا یو رنگ دی دې سره چې کم دی نو بیا دا بل سپین رنگ دی زیاتر په 400 کې زمونږ په علاقه کې په شب قدر مټه مغلخل کې سونه تارونه راځي د گجرات نه د دغه نه چې کوم دا تارونه راځي دې ماشینونه دا سه په دغه باندې راځي او په دې ماشینو کې دا تا جوړیږي تاسو کته شي دلته شو ډیر زیات आवाज خو پکې ډیر نه دګي خو بیا تاسو ته خیمه چیرې دا دغه شانتي دا کدي چې سپین تار دی دا ټوله وړه ده وړه تیاریږي دا دلته شور دی خبرې به کېږي نه خو بیا هم زه تاسو سره دا کومه ملګرو سره چېرې اره کارخانه کې انتهایی شور دی د ماشینونو اوازونه راځي دا تاسو کته شه دا وړه د جکم نه زموږ په علاقو کې د یخنۍ لپاره صادرې جوړیږي د وړه مختلف قسم صادرې جوړیږي هغه تار دلته جوړیږي